بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان عزیز، هر و عبادت صحیح شونه د پاره یو اهم شرط غا وضو ده. بغیر د وضو یو عبادت صحیح نه ده. تقریبا څوره عبادات دي څنګه تعبدی دي، غو د پاره اساسی شرط د صحت یعنی د صحیح شونه غا وضو ده. ډیر زیات تاکید شوی دی د وضو، چونکه د دې خپل روحاني او معنوي اثرات دي. دغه معنوي مقامات حصول لپاره وضو یو بهترین شرط ګڼل شوی دی. لہذا د وضو باب کې خپل مؤمنانو ورونو لپاره، مؤمناتو خويندو لپاره عرض داده وضو د دوو طریقو سره کیږي. یا وضو نارمل ترتیبی کوم وضو د اکثر او بیشتر د ټول مؤمنان مسلمانان د انغا وضو کوي. ایوا طریقہ د وضو غا ارتماسی دے. اولین شہداد دوستان عزیز، وضو کے یو نیت د بعد د بدن دو مقاماتو وینزل دی اور د دو مقاماتو مسح کول دی. کوم مقامات سے وضو کی وینزل شي، غا د سار کوم زینا ویخته شروع کیږي د ټنډې غځي نه واخلا زنی کوم بیخ دی دا لمبائی کې اور چوڑائی کې د دې دوو غوتو مابین کومه چهره د انسان رسی کټې غوته اور د ډینګ غوته په درمیان کې کومه چهره دی و انسان رسی غا په چوڑائی کې وینځل لازم دی. لہذا اوبت سے انسان آچے پاسا نه اوبه واچولې دا ضروری شی دی دوستانو، ډیر اهم دی. اوبه پکار دی چې کوز طرف نه وانه چول شي، کني وضو باطل دی. اوبه پکار دی پاسا نه کوز طرف ته حرکت وکي. پاسا نه واچولې لاسی تیر کړلو کوم د دوو غوتو مانس کې رضی چوڑائی کې غان خرو صفا کی غنه علاوه مقدمتا لغونده لاس تیر رتیر کی تعداد څه دي ته یقین شي چې د ما ټوله چهره وینځل شو. او بی واچولې خروغي پاسنه لاس را تیر کو دا یو ځال وینځل شو. دوباره او بی واچولې سه باره او بی واچولې. او بو چولو کې پابندی نشته دی، اگر چې اسراف نه دی پکار، خو که او بو ضرورت شته دی ته او بی چولې شي. وینځل اصل کې د لاس تیرول دی. چې ما یې ځلی لاس تیر کړلو مکمل دا شو ما یې ځلی وینځل، دا واجب حد پورې ما لازم پورا کړل. دومن ما وبو واچول بیا م لاس پاسه نه کوزه چهره باندې تیر کو دا مستحب دی، دا مم پورا کو. دریم ځال اوس ماته اجازت نشته چې بیا وبو واچوم اور بیا زلا سره تیر کوم، نا غسر وضو باطل کی. دا د چهره وینځل شو. غد بعد د تیر کی دی سارنا د دی غوته اخیری سار پورې پاسانا کوزه وبو واچوم، نو پاسانا کوزه خرو د لاس تیر کم اند سے کوز طرف تا څه دا یو ځای کا غوتی وغیرہ دی هم پکار دی یا لری کم یا لاس ور باندې تیر کم تاسو ماته یقین شي چې خپل لاس وینځلو. غد بعد غز لاس وینځل اندی طریقې سره کله دا مکمل شي اور غد بعد بیا د سار مسح کول دی. خپل اگر چې عرض کوون کې د تفصیل سره چې مسح مقدار څه دی اور څه طریقې سره فی الحال بطور مقدمه یو عرض کوم. نو سار باندې مسح وکي، بیا خپل خپو باندې مسح وکي. دا د وضو ترتیبی. ارتماسی وضو هغه د دوستان عزیز چې نیت د بعد یو تالاب دی مثال یا یو حوض دی غکه سار طرف نه د خپل چهره د سي سار طرف نه داخله کوم اور د زنی طرف ته رو باسم تا د پاسنه کوزه وینځل ور باندې صادق راشي. لہذا دسه کی مخ دغه کی اندر سے بیا کله هغه تالاب کې لاس منډي نو د تیر کی طرف نه باسي اور د غوته سار اخیری کې رو باسي د ارتماسی وینځل دي د سین کی دلش. اوس تفصیلا د کې یا څو نکات ډیر لازم دي غته توجه وکړه. مثال کے طور پر یو نرینا د څنګه چهره باندې ګیرا دی. اوس غو وضو دوران کې آیا غد پر لازمه دي څنګه خامخه به زبردستی ځنی خلق مو کسو څنګه د سلاس ور باندې آگے پیچھے خود صحیح قسم مالش وندې کوي تعداد څخه د غوبد ما جیل ته ورسی دی. بیان کې لازمه ده دوستان عزیز څنګه د چا ویختونه نایا د جلد کچو کی وکسینو غا چرمنی مېږي چمړای معلومیږي ویختونه لاندې نو غد پر لازم ادا ده څنګه د سخرو او به یو دوا ځلی واچی اور خرو لاس ور باندې پاسنه گزره تیر کی تعداد څنګه او به آسانی سره د دې ګیره لاندې تا هغه جیل ته ورسی د یو شش
ځنو خلکو ګیره خاګاڼه دی، یعنی غه کې دغه د جلد پاته نه لګیږي، بالکل هغه ویښته دوره زیات دي، څه توروالی واجې نه، هغه د غه توروالی واجې نه څرمنې پاته نه لګیږي، د چمړې پاته نه لګیږي. خو دپاره لازمه نه دی څه خامخا اوس څرمنې ته اوبه ورسوي، بلکې هغه صرف هغه پاسه نه ویښته ووینځي، و دپاره کافي دی، لازمه نه دی څه اوبه جلد ته ورسوي. د چهرې وینځلو کې یو لازمه خبره دا دی چې دا د سترګو کوم کونځونه غوندې دي یا د سونګې والا کوم دي یا د شونډو سره داسې ښه لاس ساړې تیر کړي، پاسه نه کوزه البته کوشش دا وشي چې دا ټول زیونه د وروځیو باڼو باندې ښه لاس را تیر کړي، تا داسې یقین شي چې د ټولو زیونو ته د ما اوبه ورسېدې. سونګې کې نه یا خولې کې نه یا کوم دغه دي دو دپاره لازمه نه دی چې خامخا ووینځل شي، بلکې د پاسه نه کوم ظاهري ځای دی اندې باندې اوبه را تېرې شي. اوبو را تېرېدلو کې البته یو گزارش وکم، اوبو را تېرولو مطلب دا نه دی چې خامخا مثل لکه پیپ پاسه نه ونیسي چې اوبه خیرې اوبهیږي، نه، بلکې یو لاس دوره لوند دی چې سره د ما چهره مکمل لمدېدلی شي، مثال زه ورې نه لاس لامدوم دوره غوندې اوبو سره اور لاس پاسه نه تېروم، نو دا کافي دی، د اوبو بیول لازم نه. لاسونو وینځلو کې لازمه دا دی چې دی به چونکې اوبه چونکې دي د تیر کی سار نه د ګوتو سار پورې لازمه دی چې دا ور باندې مکمل لاس د وضو نیت سره تیر کی نه پاسه نه پکار دی چې خروغ لاس تیر کړل شي، اوبه واچول شي، اور صرف دیځي پورې د کلهی پورې د کوم ځای د لاس دی د دیځي پورې کافي نه دی، بلکې لازمه دا دی د کوزه پورې لاس راوړي اور خروغ وینځل شي. چوک دا سوچ وکړي چې نه ما وضو نه وړاندې خروغ لاسونه بس لامده کړي وینځلي مه دي، لهذا د ځینه اوبه راولي او د ځي پورې وینځي، دا کافي نه دی. دویمه خبره دا دی دوستانو، تاکیدن بیا عرض کوم چې د مو وینځلو کومه خبره کوو، زه اوبه ارمان دی لاس ځلې اچوم، خو زه د وضو نیت سره زه مکمل چهرې باندې خروغ مکمل لاس تیر کوم چې غځي کې یو ځای وچ پاتې نشي، دا یو ځل وینځل شو. دویم ځل مستحب دی بیا اوبه چول، اور دریم ځل حرام دی وضو باطل کوي. چهرې اور د اردوو لاسونو وینځلو د بعد مرحله د مسح کول دي. مسح کول په سار باندې دی کې ډیر زیات احتیاط وکړل شي چې مو د لاس ذریعے سره سار مسح کوو، نه کې سار ذریعے سره د لاس مسح کوو. د دې جملې مطلب د ماده دی چې لاس پکار دی کېږدم اور لاس ته حرکت ویر کوم، نه دا چې لاس کېږدم بیا سار ته حرکت ویر کوم، دا مسمه به صحیح نه وي. لاس کېږدم اور غته حرکت ویر کوم پاسانه کوز طرف ته. ما سه د پاره کوم یو ځای دی غو متعلق فرمایي د سار کا څلور حصے مو کو یو کراس غوندې، یوه حصہ د ټنډې طرف ته براشي، یوه د غوږونو طرف ته، یوه ورسته طرف ته، څلور حصو باندې مشتمل شي. د کوم ټنډې سره کومه حصہ د سار منسلک اور ملاو دی دی باندې پکار دی چې زما سا وکم وکم څوره مقدار خو څه څوره وی کافی دی، خو فرمایي احتیاط مستحب دا دی چې چوڑائی کې د درو غوتو برابر اور لمبائی کې رکاګلو کې ایوه غوته برابر کا فرض کا لاس را تیر کوم خپل سار باندې د مسح کافی.